جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بل ورځ تاجر انصاف مشر شهید خان صاحب راغلی و ګوړې منډۍ او دوره یې کړې وه خو هغې بارې نه بیا وروسته چې دي مختلف تاجرانو مختلف بیانونه ورکړل د هغې وجې نه موږ راغلي وو چې موږ تاسو ته حقیقت ووایو د هغې کې د صدر خوشحال خان صاحب سره موږ ناست یو سره به خبرې کوو صدر صاحب دا څه کیسه وه چې شهید خان راغی تاسو له او بیا هغې نه یو ډېره غټه ایشو جوړه شوه څه به وایي دې نه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم مننه هم کوم تاسو راغلی او دې خبره کې تاسو هم حصه واخیسته دا اصل کې داسې وه چې زموږ د نیو ګرین مارکیټ چې کله الیکشن وشو د هغې صدر سابقه صدر عجیب الجان چې کوم و هغه راغی او بیا د هغې خپل صدارت خپل ټیم چې کوم هغه پوره شو چې کله د هغې ټیم پوره شو نو بیا هغې وویلې چې زموږ ټیم پوره شوی دی بیا د هغې نه پس هغه استعفا وړاندې کړله چې زما ټیم پوره شو او زه استعفا وړاندې کوم نو د غون مارکیټ په مشترکه توګه باندې دا فیصله وکړله چې یاره چې کوم صدر استعفا وړاندې کوله نو هغې دپاره د بیا وروسته د نګران صدر ضرورت دي نو هغې ټول مارکیټ په سلا مشوره باندې زما نوم ورکړو او زما نوم یې خوښ کړو وټاکه نو زه د موجوده وخت کې چې کوم دی د نیو ګرین مارکیټ نګران صدر مقرر شوم او دوی به دا ویلې چې د آینده لپاره به چې مثال خبره زموږ الیکشن دوباره وشو او الیکشن چې وشو د الیکشن نه پس مثال خبره زموږ نوی صدر مقرر شي چې کله نوی صدر راغی هرومرو به زه خپل استعفا ورته وړاندې کوم او دا کومې افغانې چې دي دا خلک ورکوي چې دا داسې دی او هغسې دی دا دې صدر دی او صدر نه دی نو په دې باندې زه دوی ته دا وایم چې هېڅ داسې خبره نشته ده څه اتره نشته ده انشاءالله زه نګران صدر یم چې کله دوی الیکشن وشو او چې چا وګټله زه ورته په هماغه ټایم باندې خپله استعفا دوی ته وړاندې کوم صدر صاحب دې دا ګیله کوي چې د شهید خان چې راغی او هغه ګروپونه کې یو میسج چلاو تاسو به هم کتلي چې د ګوړې منډۍ انتخابات مکمل کړي شو خوشحال صدر وټاکلی شو او هغه زموږ سره شمولیت وکړو نو هغې دا ګیله لري چې نه خو انتخابات شوي دي او بحیثیت یې تاسو نګران صدر لګیا یې نو دوی داسې یو میسج ولې وچلو شمولیت او دغه دې باره کې څه وایي داسې ده چې اصل کې د شاید چې کوم هغه رال نیو ګرین مارکیټ ګوړ منډۍ ته دوی وزټ وکړو رال موږ سره کېناست ملاقات یې وشو او د هغه دا چې زموږ میلمه چې سړی راشي میلمه خلک استقبال کوي موږ د هغه استقبال وکړو او څه کېناستلو او دا ماته ویلې چې هم سابقه ګلجان جي چې کوم هغه ته دا ویلې چې یاره زموږ ټیم پوره شوی ما استعفا وړاندې کړې ده او زموږ د نګران صدر چې کوم دی دا خوشحال خان دی زما نوم ورته پیش کړو او دا زموږ صدر دی او چې کله الیکشن وشو موږ چې نوی صدر راغی بیا موږ شاید دوباره تاسو راغواړو هغې سره تاسو دوباره ملاقات کوو او داسې وخت چې کوم دی زموږ د خوشحال خان صدر دی دا ته واجب الجان دی نو هغې په دغه تور باندې راغلي او کېناستل موږ سره ملاقات وشو نو هرومرو خامخا دا خو بازارونه دي صدران دي ګروپونه دي څوک به راځي هلته به مخکې شو کوي که نه زموږ سبا له یو کار پیدا شي څه کیسه را پیدا شي واقع راشي نو هغه منډۍ کې چاته وایي هرومرو به سابقه چې کوم مثال خبره نګران صدر هغه سره سلا مشوره کوي هغه به راغواړي دوی شولې نو په دغه وجه باندې هغې راغلي او هغې موږ سره ملاقات وشو اوس موجوده څه پوزیشن دی تاسو نګران سیټ اپ چې دی هغه له فضې بحال دی او د روان الیکشن څخه هلې ځلې شته نشته چا د درخواستونه درکړي دي یا نه شکر الحمدلله اوس برخو څه داسې نیو ګرین مارکیټ کې داسې خبره نه ده پیدا شوې چې کوم رنګ زه نګران صدر مقرر شوی یم او د خلکو ټاکلی یم د هغې نه دې هغه څه داسې واقع نه ده راغلې نه څه داسې خبره راغلې ده او انشاءالله زموږ د نیو ګرین مارکیټ مشرانو به هم دې کوشش کوي چې دوی کېني یو په اتفاق باندې په یو سلا مشوره باندې یو کمیټي ساده کیږي مثال خبره د هغې دپاره چې بیا د الیکشن راته وخت هم نږدې دی ځکه چې بیا وروسته زموږ سیزن چالو کېږي بیا ورته نه اوسګارېږو نو دا ټایم دی موږ سره نو دوی به سلا مشوره کوي د هغې نه پس به انشاءالله الیکشن چې پروګرام برابر شي د هغې نه پس به انشاءالله الیکشن به کوي الیکشن به کېږي که غونډه به کېږي نو ګورو به دا د هغې خوښه د مشرانو خوښه چې آیا الیکشن ټیم او کولی شو ټیم یې ورکولی شو الیکشن به وکړي که نه دوی چې څه حساب باندې مشران کېناستل او کمیټي سادوله کمیټي به ساتي ښه دا راته ووایي چې تاسو خو په ټول مارکیټ د مشورې باندې تاسو باندې دعا شوې وه نو دا بله خبره چې اوس تاسو دا به هم د ټول مارکیټ وي چې مطلب تاسو الیکشن دا یا دعا
کچاکۍ یا الیکشن اعلان کړي نو هغه خو د مارکیټ ما تاسو ته ټول نیو ګرین مارکیټ ټول په اتفاق باندې چې په اتفاق باندې کېږي نه دا خبره نه کېږي الیکشن کېږي په اتفاق به کېږي الیکشن چې کېده هم په اتفاق به کېږي چې په اتفاق باندې ټول لا ټول شي په یو خبره یو خوله باندې شي ان شاء الله خو الیکشن یې کاوه چې کله دی د اساس جوړ شو او کله یې کاوه موږ هغه وخت وزیر موجود دی اورېدو کې مرضی او تاسو په خپل هم ماته د دې اقرار کړو چونکې زما سره نور هم عہدې دي د قام او د نوري د درې عہدې دي نو پرس که زه دې ته ډېر جوړم نه وم خو مشرانو ماته یو ذمہواري حواله کړه چې بیا دې رسته کېدی نه شم هغه مشرانو ته اوس څه وایي چې اوس څه وکړي چې ستاسو دغه کې وشي اصل کې داسې دا چې دا څنګه تاسو یاد کړل چې ما سره بالکل د قام مشري سره د خوګاخیل یوت جرګې چیرمن یم او دا تنظیم د وخت سره نه رانیولې دی دا رقم مشري زما په دیولو باندې پراته وه دې ته زه جوړم نه یم خو دې مشرانو په ډېر په اصرار باندې ډېر په دغه باندې چېره ما ته وویل چې تاسو له دغه یوت جرګې چیرمني کوئ د خوګاخیل او دا مسه کوئ نو ما د دې مارکیټ د اتفاق دپاره داسې راخواږه کړه چې انشاءالله زه دومره بورډ مې پرې وله پروت دی دا د منډه مارکیټ زما خپل مارکیټ دی انشاءالله دا بورډ مې زما ولو باندې پروت دی نو دا چې ارڅومره وخت یې کالي 5 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې ارڅومره انشاءالله دا بورډ به زه د مارکیټ چکوم دا ته وایي صدر صاحب آخري سوال یا په غونډه چې تاسو ورته کومه غونډه وایي یا په هغې یا په مشوره یا د کمیټۍ په مشوره یا په الیکشن چې بل صدر راغی وټاکلی شو نو ستاسو به څه کولی شئ نو اصل کې دا ده چې زما همدا غواړو چې زموږ مارکیټ اتفاق او چې په اتفاق باندې خبره کېږي نو دا خو صرف د منډۍ د صدارت خبره ده انشاءالله هر وخت کې به دا معمولي خبرې دي نه به د غټ غټ کارونو ته موږ تېرېږو خو چې منډۍ په اتفاق باندې یو خوله باندې وویل شي هر یو مشر یې راواسته صدر یې راواسته دوی خپله کمیټي سازوله خو منډۍ په اتفاق باندې چې غونډه منډۍ یو موټی یو خوله یو خبره بار وخت راځي انشاءالله خبره بالکل ګرانو کتونکو دا زموږ سره خوشحال خان صاحب چې کوم د نیو ګرین ګوړې منډۍ نگران سیټ اپ صدر دی هغې وایي چې کوم افواګانې دي هغه هسې افواګانې دي او مخکې هم خلکو کړي دي اوس به یې هم کوي خو شهید خان صاحب راغی او زما سره یې ملاقات وکړو بیا ورسره هغې کې مونږ دا ټیک ده مونږ ورسره واد وحید هم وکړو چې لکه مخکې هم چې ګلاجان چې و ګلجان حاجي صاحب هغه مخکې هم تاسو سره و ګلجان حاجي صاحب ورته ووایي که پرس کبل زمونږ صدر راشي او هم تاسو سره یو خو دا نګران صدر دی دا هم تاسو سره دی او هغې ته دا وایي چې ولې دلته چې تاسو مونږ له مخکې منډې تړلې والي اوس هم وایي بیا به هم وایي ځان به رانه نه پټوئ نو دې هغه وایي چې موږ په دغې سټایل هغه ته خبره وکړه پته نه لګي چې خلکو په کم دغه باندې اخیستې ده بل دي دا هم ووایي که زما د قام مشران راغونډ شو کمیټي جوړه شوه جرګه وشوه الیکشن وشو او بل صدر وټاکلی شو نو زه هغې ته ویلکم یم او د خپل ګوړې منډۍ او د خپل قام د اتفاق لپاره زه هر څه قربانولو ته تیار یم او وایي دې صدارت ته هم تیار نه وم خو مشرانو یو ذمہواري ماله راکړه چې زمونږ قام کې یو ذمہواري تاله درکړي هغه بیا خامخا مشرانو خیال ساتي هغه به سرته رسي نو دا مې وجې نه وایي زه د روان یم چې څو پورې صدر نه ټاکلی شوی زه به د خپله ذمہواري کوشش کوم چې سرته یې ورسوم کله صدر وټاکلی شو که په جرګه که په معرکه که په مشوره او که په الیکشن زه به هغه ځم او ټوله مبارکي به هم ورکوم او ګنټه به ورته واچوم